جی زما خپل انټرپریټیشن او تشریح د دې دا ده چې یو سړی سره دلیل ختم شي په علم سره هغه جواب نشي ورکولی نو هغه د کنځلې لارې اختیار کړي. جی جی بالکل بالکل. او بس دا کنځل اکثر یا ماشومان کوي یا ښځې کوي یا لیوني کوي یا لیوني کوي. خبره دا ده چې الله دې زمونږ خیر نصیب کړي. په حدیث واضح الفاظ دي جی الفاظ واضح دي او بل د بخاري شریف حدیث ته څه کمزور حدیث هم نه. یو کتاب زما په لاس کې دی د حقیقت مودودی دا یو کتاب دی نو په دې کې مولانا د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب لیکي چې فقد باء بها احدهما او یو حدیث شریف ته چې سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. دا حدیث چې دی دا د ابن ماجه هم دی بخاري شریف کې هم دی مسلم شریف کې هم دی یو ډېر مضبوط حدیث دی. جی جی دا په علماء باندې څه چل شوی دی لکه دې چې دی خو هغه خو مفتی دی فارغ دی باقاعده د کورس یې کړی دی. ما په صحیح ذرایعو سره معلومه کړې ده دې چې کوم د علم مصطلح دی د اته کاله تاسو ډېر غټ الزام لګوي دې سړي باندې. نه جی نه ما بالکل په شواهد سره دا ثابتولی شم چې په هره مدرسه کې یو څو ورځې سبق ویلی بیا چې یو سړي به سبا ټیک ټاک شرک کړی د قرآن نه به انکار کړی او سبا به دغه شانته کې یو سړي فتوا ورکړي او بیا به هغه څوک نه مني. تاسو دا نه ګڼئ چې دې فتوا نه خلکو مذاق جوړ کړی دی. یاره جي تاسو خبره کوئ زه په دې یو ځای کې مې یو سړي بیان اورېدو د جمعې په مونځ کې کوو یو عالم دی او زه به دا ویم چې ټیک ټاک عالم دی په هغه باندې یاره ډز شي چې په جذباتو کې رالی و د وایي سړی قادیانی شوی دی. خدایا دې کې یو خبره وکړه چې مونږ ورته داسې منافقت وایو داسې نه دا ټیک ټاک منافقت دی چې د سړي په قول او په فعل کې تضاد وي دې ته ټیک ټاک منافقت وایي داسې منافقت ورته نه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنګرخان ما او نن را سره په پروګرام کې د خبرو لپاره موجود مفتی سید حکیم صاحب او مفتی صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه مصروفه وئ موږ له وخت راکړو. قدرمنو کتونکو د مفتی منیر شاکر د کفر خبره لا زړه نه وه چې یو مفتی راپاسې د مفتی بلال او هغه په مفتی سید حکیم صاحب باندې د کفر فتوا ولګوله دی هم راته کافر کو تاسو یې په سر باندې پټکې هم وینئ ګیره هم په مخ باندې وینئ دلته کې درس هم کوي غټه مدرسه یې ده. مفتی صاحبو څنګه تاسو خو په شرع باندې هم ښه دروست یې یو غټه مدرسه هم ده مونځ هم کوئ او کافر څنګه یئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جی تاسو دراتلل یو جهان مننه سنګرخان صاحب الله عزت نصیب کړه. اصل کې مسله دا ده چې دا علی الاطلاق مطلق جمعیت علماء اسلام والا ته کافران وایي. جمعیت علماء اسلام والا مشرکان دي کافران دي او زندقان دي دا د هغې الفاظ دي. زندقه پورې تر دې چې د ابوجهل نه غټ کافران دي. نو په هغه جمعیت علماء اسلام کې زم یو فرد دی نو دا حکم ماتم شامل دی چې په دې کې څومره خلک دي ټولو ته شامل دي. ټیک اوس سوال دی کې دا دی چې دا ولې موږ ته مشرکان او کافران جمعیت علماء اسلام والا ولې مشرکان دي؟ علتونه خو ډېر زیات ذکر کوي خو د ټول نه یو دا ذکر کوي وایي دي چې د الله نه علم غیب نه پې کوي او پیغمبرانو ته ثابتوي چې الله په غیب نه پوهېږي او فقط پیغمبران په غیب باندې پوهېږي. الله په غیب نه پوهېږي وایي دا جمعیت علماء اسلام والا وایي او دا حواله نشته دی او کتاب راوالي زمونږ او خلکو ته شو چې دا دوی په کتاب کې لیکلې ده. نو که ستاسو په کتاب کې داسې خبرې چا لیکلي وي نو هغه خو په غلطه نه دی. نو دا خو په غلطه نه چې بالکل موږ دومره اتباع نه کوو. موږ د قرآن منو قرآن او د حدیثو منو علم غیب خاصه د باري تعالی ده. الله تعالی په علم غیب پوهېږي خو دا اصل کې خلکو ته دوکه ورکوي خلکو ته وایي دا په کتاب کې د سره شته دی نه. یو دغه مسله دی کوي. تاسو په خپله باندې د پیغمبر د علم غیب قایل نه یئ. زه په خپله باندې علم الغیب چې لم یقم علیه الدلیل په دې باندې پیغمبر ته نه علم غیب کلی ورکوم نه علم غیب جزئی ورکوم. علم غیب خاصه د باري تعالی. ټیک ده. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی الهکم اله واحد. یو تاسو ته په دغه باندې وایي چې علم غیب او تاسو د پیغمبر دپاره بل دویم دی زموږ څه کتابونه راخلي او د ځانه پکې داسې خبرې څه په کتاب کې ذکري او بیا پکې یو ځان او دوی نه یو موږ ته په دې منطق کې صغرا او کبرا و دواړه یو ځای کې یو نتیجې ته راوباسي دا کافر د کفر او د اسلام کفر امر قطعي دی دلیل قطعي به غواړي. لکه دا ساده په دې هم نه پوهېږي چې کفر به په کوم شي باندې ثابتېږي. یو سړي ته کافر ووایي نو په کوم شي باندې بیا کافر کوي. بس د اردو یو کتاب راواخلي او هغه هم ګوره په کتاب کې کله ناکله یو کتاب به زما ما به پکې د یو عالم خبره را نقل کړي چې هغه داسې ویلي نو دې هغه خبرې موږ راپیټ کړي چې دا دې داسې ویلي دي. نو د کفر دپاره وجه ډېرې زیاتې ذکر کوي خو یو پکې دقه ده چې دی ولې علم غیب خبره ده
کله مولانا صاحب یاد چې هغه پنځه کته دي کله وي پولان لکه ډېرې خبرې کوي خو ټولې بې بنیاده دي. ما یو بنیادی د یو خبر اورېدلې دغه جمعیت علما اسلام ته کافر په دې باندې وایي د کفر ټولې او ټولګې ورته په دې باندې وایي چې دا د جمهوریت په لاره باندې روان دي. دوی په دې ملک کې د جمهوریت پیروکار دي. جمهوریت واقعي کفر دی؟ د دې خوجي جواب دا دی چې جمهوریت علی الاطلاق کفر نه دی. جمهوریت کې چې کوم جمهوریت او ولټایر مونټیسکو اریسو هغه سندانانو چې کوم جوړ کړي او کفري جمهوریت هغه کفر دی. پاکستان کې چې کوم جمهوریت روان دا کفر نه دی، دا جایز راغلی دی. او دا خو زه نه وایم، د دوی د عالم شیخ طیب صاحب چې کوم دی اوس د دې د جماعت امیر دی، هغه وایي چې جمهوریت نه کفر دی او اسلام دی، یو مباح او جایز شی راغلی. نو اول دا مشران او کشران خپل منځ کې ورګي اتفاق وکړي چې خبره یې وشي. کشران یو ته کفر وایي، مشران وایي چې مباح کار راغلی، جایز کار راغلی. او دویمه خبره دا ده چې دا جمهوریت چېرته کې کفر شي، اصل کې دی دا جمهوریت چې کفر وایي دا جمهوریت دا د عین تابع دی او د دې وایي عین کفري دی. زه وایم چې دا نن قادیانی کافر دی خو د عین کافر دی، عین کافر کړی دی. صحیح ده. نو که دا کفر شي نو څنګه به کفر بل شی ثابت کی؟ همدغه عین جی تا ته وایي چې کله یو فیصله یا یو قانون د قرآن یا د حدیث سره ټکراو خوري نو دغه حدیث دغه قانون به کینسل کیږي، دغه به ختمیږي. بالکل دا تا ته همدا عین وایي. د پاکستان چې کوم عین دی دا په هغې کې شته چې هر شی به دا به تابع د قرآن کریم وي، قرآن او د قرآن کریم تابع وي. اصل کې دی نه پوهېږي، یو قانون دی یو عمل دی. په عمل کې بعضې عمل کفر راولي بعضې نه راولي. سیټ ته لکه زه اوس مونځ نه کوم خو مونځ منم فرضیت منم، زه کافر کېږم پرې نه، خو که زه اوس د مونځ نه انکار وکړم نو په انکار سره بیا کفر راشي. ټیک. مفتي صاحب بیا راته دا ووایي چې په تاسو کې د کفر د عنصر یا د په کوم سړی خبرو چې سړی کافر کېږي هغه په تاسو کې نشته، بیا دې تاسو ته کافر وایي یا تاسو ټول جمعیت ته کافر وایي. نو بیا د بخاري شریف یو حدیث دی چې اذا کفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما. بالکل جدا حدیث ته د مسلم هم دی د بخاري هم دی او بلکې د دوی کتابونو کې هم شته دی چې یو سړی کافر نه او کافر ته مسلمان ته کافر وي نو کو کافر وو خدا په هغې پسې لاړې او کو کافر نو په تا باندې په خپله راواپس نو په دې کې دیو دومره کمزوري کوي او دومره تیزي کوي. دی وایي موږ په جوش کې نه لګېږو، ډېر په جوش کې لګېږو. نو اوس دی په خپله باندې څنګه دی د دې حدیث په رڼا کې؟ نو دې سره دی لکه زه دا نه شم ویلی چې دی په کافر دی، لکه زه دومره احتیاط کوم دی موږ ته کافر وایي خو زه بیا هم دې ته کافر نه ویم، زه پنجپیریانو ته کافران نه ویم. په حدیث واضح الفاظ دي جی، الفاظ واضح دي. او بل د بخاري شریف حدیث ته څه کمزوری حدیث هم نه دی. بالکل جی. خو دې کې اوس دا احتمال دی که نه چې آیا دی اوس ما ته کافر وایي دا علتونه یقیني شته که نشته، دا ظنیت ته لاړې. نو زه ګوره اوس هم په دې کې احتیاط کوم بیا هم دې ته کافر نه ویم. خو واقعي لکه په دغه خبرې په ما کې نه یو دی بیا ما ته کافر کفر سره راځي، یو لزومي کفر دی التزامي کفر دا بیا زموږ د علماو خپل دغه دی. زموږ چې کوم استادان دي موږ ته به په فتوی په وخت کې دا وي چې په باب د کفر او د ایمان کې به ډېر سخت احتیاط کوي. خو دی اصل کې غریبانان ناپوهه دي، په یو ځای کې یو خبره راواخلي او بس پلانکی مشرک او کافر او بدعت دی په خوله کې یو ترانه پرېوتې ده. ټیک ده. چونکې دا مفتي بلال صاحب چې دی نو د پنجپیریت په دغه لاره باندې روان دی، د پنجپیر سره یې تعلق دی. د دوی مشر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب دغه یو کتاب زما په لاس کې دی د حقیقت مودودی، دا یو کتاب دی. نو په دې کې مولانا د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب لیکي چې فقد باء بها احدهما. لکه دا دی په خپل مشر په فتوا باندې دی په خپل د ایمان نه وځي. اوس بس عند الله دا کتاب د حواله مې ځکه ورکړه او د الفاظ مې ځکه ووي. په حدیث کې تاسو لږ د احتیاط نه کار واغست، دلته کې ډېر فتا خو فتوا ده ډېر مطابق به صحیح. دیم جی مفتی نه و، د دې مشر هم مفتی نه و، تاشد مولد محمد طاهر صاحب دې مفتی نه فتوا د مفتی کار دی. دا اوس چې کوم د جماعت امیر دی دا مفتی نه دی، نو چې مشران یې نه دي نو کشرانو کې به مفتی د کوم ځای نه راشي. نه اصل کې فتوا د مفتی کار دی. غیر مفتی ته مفتی ویل دا مستقل ګناه ده، دروغ دي. او جو ښه ټیک ده، مطلب د دې مطابق هم دا کافر نه دی ځکه چې دا مولانا صاحب مفتی نه دی. ښه دغه خو ټیک شو، جمهوریت کفر دی یا نه دی، په دې به ځان له پروګرام کو دا خو ډېر غټ بحث دی. یو بله مسله ده د بدقسمتۍ نه زموږ چې څه مذهبي رهنما دي کوم علما دي هغوی د خولې نه کنځلې ډېر زیات په کثرت سره راخیږي. او یو حدیث شریف دی چې سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، دا حدیث چې دی دا د ابن ماجه هم دی، په بخاري شریف کې هم دی، په مسلم شریف کې هم دی، یو ډېر مضبوط حدیث دی. جی جی
دا په علماء باندې څه چل شوی دی؟ اصل کې جی زه ملګرو ته وایم چې تاسو د عالم او د غیر عالم فرق وکړئ. عالم او د غیر عالم چې فرق وشي نو بیا که څوک نسبت کوي بیا به پته لګي. اصل کې بلال مولوي صاحب علم نه دی کړی، لکه دې چې دی هغه خو مفتی دی، فارغ دی، باقاعده د ما په صحیح ذرایعو سره معلومه کړې ده. دې چې کوم د علم مصطلح دی د اته کاله تاسو ډېر غټ الزام لګوي دې سړي باندې. نه جی نه، ما بالکل په شواهدو سره دا ثابتولی شم چې په هره مدرسه کې یو څو ورځې سبق ویلی بیا تې تللی دی. زموږ د جمعیت بعضو مدرسو کې سند ورسره نشته داسې وایي؟ نه جی سند یې پیدا کړی دی. زمونږ کسانو چې دي نو دې سندونه نشي پیدا کولی. که مونږ کې چا ونه کړه زمونږ د ځایونو چې کوم لکه مثال په طور د جمعیت علما والا مدرسې دي، د حقاني نه یو کس فارغ شي هغه ته به سند میلاویږي. ته څومره ځان مړ کړې ته د حقاني سند نشي پیدا کولی. هغه په دې کې دا کار آسان دی چې کوم کس یې داسې مشهور شي په کنځلو کې یا یو طریقه والي نو بیا هغو مشران بنا بر اعتماد ورله یو سند ورکړي چې خلکو به اعتماد وکړي. نو دې چې مصطلح علم هم نه دی کړی، مفتي کورس هم نه دی کړی. نو چې کله مفتي کورس هم نه دی کړی ما ورته بل ورځ ومې نه ته په دې خبرو ماته کښېنه. د مفتي د خپل کتابونه دي سړی چې په مفتي جوړېږي. داسې نه چې مثال په طور باندې غلام فرید مفتي صاحب خبره چې سړی به د مناظرې کورس وکړي 3 سال ورځې په دې به مفتي کېږي. دا اوس یو نوې اصطلاح ده چې څوک مناظرې کورس وکړي دا مفتي شو. دا ګوره مفتیان نه دي راغلي، د مفتي خپل سبقونه دي، الاشباع والنظاره به وي، شروقود به وي، شرح مجلې به وي. چې اوس یو سړي دا کتابونه یو ځان ته مفتي وایي، زه وایم چې دا مفتي ویل دا ورته ګناه ده، دروغ کې راځي. ښه مفتي صاحب دا خو تاسو ډېر زما ذهن ته ډېر انټرسټینګ سوال راوستو. دغه شانته کې به یو سړی ستاسو په شانته کې سړي ته چې سړی کافر وایي نو بیا مونږ خو داسې خلک چې عام او ډېر کمزوري امین یو، په مونږ باندې سبا یو سړی د کفر فتوا ولګي. خو په دې کې به سنګین حالت اله جوړېږي چې یو سړي به سبا ټیک ټاک شرک کړی، د قرآن نه به انکار کړی، د حدیثو نه به یې کړی، او سبا به دغه شانته کې یو سړي فتوا ورکړي او بیا به هغه څوک نه مني. تاسو دا نه ګڼئ چې دې فتوا نه خلکو مذاق جوړ کړی دی؟ زیره جی زما په دې دومره زړه خفه دی که نه، زه تا ته ویلی نه شم. زه وایم چې یو سړی مفتي کورس وکړي او تکړه زه هغې له هم سند مه ورکوئ. چې یو سړی د مفتي کورس وکړي او دې صالح د فتوی نه زه وایم چې هغه ته هم فتوا لکه دې ته سند ورنه کړی شي. نن سبا چې یو سړي مفتي کورس کړی نه دی هغه ته سند خلکو ورکوي. دا زه به دې کې یو خبره وکړم د ډېر زیات معذرت او بخښنې سره چې دا ستاسو د علماو ناکامي نه ده چې تاسو په دې باندې راپاسېږئ. نو د دې څه روکتام پکار دی، مخنیوی پکار دی. دا خو به سبا زه خبره بیا کوم چې سبا به یو سړي ټیک ټاک شرک کړی او په هغه باندې به یو ډېر د ټیک ځای نه فتوا لګېدلي او خلک به یې نه مني، وړه وایي دا فتوی هسې ګپ دی، وایي هغه بلال مفتي هغه سید حکیم صاحب ته کافر ویلی و، هغه ټیک ټاک مسلمان دی. تاسو په دې باره کې جي زما یو څو کسانو سره ما په دې باب کې رابطه کړې چې کم از کم موږ یو کمیټي جوړو او دا به زموږ د جمعیت علما اسلام والا کمیټي به یوازې نه وي. انشاءالله په دې پاکستان کې چې کم از کم دا د مفتي لقب ورکول او د مفتي سند ورکول دا چې با اعتماده کس ته ورکړلی شي. او دویمه دا ده چې په دې وجه باندې ستاسو څنګه وې صحیح فتوا به بیا په هغې څوک اعتماد نه کوي. پخوا به یوه فتوا به وه په هغې باندې به ټول خلک ودرېدل، اوس خلک خنداګانې کوي فتوا پسې. وجه دا بې باکي ولې شروع شوله؟ غیر مفتي ته مفتي وویلی شو، غیر مفتي ته سند ورکړلی شو. نو چې کوم صحیح مفتیانو هغه خراب شو. تاسو چې یو تجربه زما ثابته ده، تاسو صحیح محقق مفتي له ورشئ هغه به تعالی چې فتوا درکوي لیکل به درنه واخلي، جمعه به درکوي، 2 جمعې به درکوي او دې ونه ته ډایرکټ تپوس وکړه هغه ټیم باندې کافر او مشرک خبره ختمه. یاره جي تاسو خبره کوئ، زه په دې یو ځای کې مې یو سړي بیان اورېدو د جمعې په مونځ کې کوو، یو عالم دی او زه به دا ووایم چې ټیک ټاک عالم دی، په هغه باندې یاره ډز شي چې په جذباتو کې رالی و د وایي سړی قادیانی شوی دی. خدایا نو مفتي صاحب زه یم چې د دې څه داسې مخنیوی پکار دی چې سبا یو سړی څه داسې فتوا ورکوي چې په هغه خلاف به ستاسو د علماو یو کمیټي وي او د هغه خلاف څه اکشن اخیستلی کېږي. انشاءالله ستاسو دا مخنیوی وشي. بالکل انشاءالله په دې کې ستاسو زه متفق یم در سره او انشاءالله ما څه ناڅه کار روان کړی دی او انشاءالله مخکې به وځو په دې باندې مشران علما به کېنو چې کم از کم روکتام وشي چې کم از کم مسلمان څوک کافر ونه وایي. بلکې دغه شانته کې سړی چېرته کې انتظامیې ته حواله کول پکار دی چې د جیل سزا وله پکار ده چې ځان ځانه فتوی لګېده، خو ته د اسلام بدنامي کې بالکل مسلمانان هم کافران هم مسلمانان نه کړه، خپل مسلمانان هم کفر ته ډېر حقیقت دی. بالکل هم دا تاسو 100% ټیک خبره وکړه. فضایل اعمال یو کتاب دی د مولانا محمد زکریا رحمه الله لیکلی دی، تبلیغین یو کتاب دی، په هغې باندې هم د څه خبرې داسې راځي چې ښه نه دي او چې د دوی فضایل اعمال متعلق به داسې ویم یو د دوی خفیه خپل مجلسونه دي
هغه کې د فضایل الاعمال ډېر سخت رد کوي او یو د دوی خپله باقاعده په دې تبلیغ کې ورسره ګرځي هم نو ظاهره کې دې ته موږ سې منافقت ورته وایو د عوامو سره تبلیغیان دا یو داسې مقبول جماعت دی زمونږ د علماء دیوبند زمونږ د جماعت علماء اسلام تاسو کې یو خبره وکړه چې موږ ورته داسې منافقت وایو داسې نه دا ټیک ټاک منافقت دی چې د سړي په قول او په فعل کې تضاد وي دې ته ټیک ټاک منافقت وایي داسې منافقت ورته نه وایي سنگر خان صاحب اصل کې منافقت دوه قسمه دی یو اعتقادي منافق دی یو کسبي منافق دی نو اصل کې زمونږ احتیاط ځکه کو ګوره تاسو د کوم ته پوښتنه هم ماته کوئ د فتوی باره کې زمونږ علما د احتیاط خیال ساتي مونږ خدای مکه کې یو سړی رسي چې هغه منافق کسبي جی احتیاط ټیک دی زما اصل مقصد دا دی که نه چې داسې قسم خلکه راښکاره شي عوامو ته پته ولګي چې یاره دا سړی اسلام ته نقصان رسوي دا سړی د اسلام په فایده کې لګی دی نو زه یم چې دې کې د احتیاط نه کار نه دی اخیستل پکار بس سړی ښکاره کول پکار سنگر خان صاحب وایي چې خامخا یو لقب ورله ورکړه نو منافق کسبي ورته ووایه خیر ټیک ده صحیح ده جی ولګي دغه منافق کسبي اوس څنګه چې راوړل منافق کسبي کافر نه منافق اعتقادي کافری ها او جدا یو مسله ده دویمه خبره چې ما داسې کوله د کتاب بیا چې مونږ کوم آیات وایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نو په منافق کسبي باندې هغه سزا شته منافق کسبي مسلمانی منافق اعتقادي کافری دا یو مسله ده زه اصل کې د پنځپیرانو دوه مخه تاسو ته زخم دې ته تحفة الاشاعت وایي دا مولا امام شرک کړی دی عبدالوکیل مولوي صاحب لیکلی په دې باندې د دیو د جماعت امیر مشر تاسو ته زه خوستلی شم تاسو ګورئ دا محمد طاهب الطاهري صاحب دې کې باقاعده دا خبره کړې ده چې بعضې خلک یسمون انفسهم بالداعین اگر چې د هغو دعوت په مداهنت دی حق پټوي او په بدعتینو په شیطانانو باندې رد پرېږدي او دا دی او یو غیر مقلدین د فضایل الاعمال په خلاف بل فضایل اعمال لیکلی صحیح فضایل اعمال ورته په هغه باندې شیخ طیب صاحب تقریض کړی ویلي وایي زه خپل ملګرو منې کوم چې د دې تبلیغیانو د جماعت نه تاسو منع شئ نو دوی د جمعیت خلاف اصل کې نه دي چې هغه پاک جماعت د تبلیغ چې عوام خواص یې مني هغه هم الحمدلله روغ نه دی پرېښی د هغې باره کې هم د دیو نظري غلط دی دا یې د فضایل اعمال په خلاف لیکلی هغه بل صحیح فضایل اعمال چې کوم لیکلی ده هم زموږ د چې کوم د تبلیغیانو فضایل اعمال دي د هغې په خلاف کې لیکلی نو دوی د تبلیغ هم خلاف دي د جمعیت هم خلاف دي او ځان ته احناف وایي خو د حنفیت هم خلاف دي هغه شته ځان نه موقع ده بیا به زه انشاءالله دا ووایم په خپل موقع باندې په بیانونو کې اوس مفتي صاحب ټیک ته دا خبرې خو تاسو دلته کې ویډیو تاسو زه ګورم دا غم ګورم نو په دې باندې تاسو د ده سره مناظره ولې نه کوئ تاسو ما اورېدلي دي چې چیلنج ورکړی دی نو دی کینی که نه کینی اصل کې جی چیلنج هغه کړی دی او ما ورته چیلنج مې ولله 3 ځل قبول کړو زما پیش تاسو وګورئ ما سره کښېنه نو هغه یې وبانه کې وایي ته زما برابر نه وایي ما او ستا کې مناظره چې دا مناظره کېږي چیلنج د چا له ورکړی و چیلنج دی جمعیت له ورکړی زه د جمعیت یو فرد یم زه جمعیتي یم خو تاسو ته وایي چې زما برابر نه او یو ځل خو یې ماته دا ووایي څه کې نه برابر قدم ته کم دی نو دا تصریح نه کوله وزن هم ته کم دی څه وایي اصل کې د مناظره کې مماثلت پکار دی برابرې نو دا برابري د څه علم ما دې تپوس وکړو مې ته ما د عمر کې مشر یې که ما نه درس کې مشر ستا دا کار دوکي کې ته راښکاره شوی زما درسونه آنلاین چې کوم دی په فیسبوک باندې شیر کېږي زه ډېر پخوا نه کوم نو مې کته یا ته مانه کتابونه غټ پړاوې نو چې هغه ما معلومات وکړو مې کېدی چې دې مانه چې ته دوره حدیث پړاوې زه د وړې دورې پورې سبقونه پړاوم نو چې هغه ما معلومات وکړو 2 کتابونه یو آسان منطق دا موږ بناتو ته وایي یو مفید طالبین دا ماشومان چې ولایت ته نوي راشي که نه نو دې خپئ تختې راتختې د قیسو یو کتاب دی یو د قیسو کتاب سره مفید طالبین نو بیا زه اصل کې ما ته غلطي دا شو مې ګندې چې ته دوره حدیث پړاوئ چې هغه دا کتابونه مې وکتل نو یقیني زه غټ کتابونه پړاوم مګر کوټې نو ما ته برابر مې نو ځان یې رانه خلاص زما اوس ته مماثلت نشته دی تاسو مناظره نه کوم بل دې رامخې ته که او تر دې پورې وایي چې وایي پیر دې رامخکې که ډېر بېادبه الفاظ هم وایي ګوهرعلي شاه صاحب نو تاسو دا ووایئ چې هلکه ګوهرعلي شاه صاحب او چې وایي پیر دې رامخکې که وایي مشر وایي زه مشر یم او عجیبه دا ده چې هغه وایي زه په مشرانو کې نو ګوهرعلي شاه صاحب خو زما خیال دی چې د نه ډېر مشر دی نو په علم کې ته مشر دی په عمر لحاظ سره هم یاد د دې هغه استادان د تنګي مفتي صاحب مفتي اعظم کې پی کې نه کشران دي په علم کې یعنې صبیانو ته زه وایم صبیانو ته وایم اوس پته نه لګېږي ما مفتي روح الله صاحب د الله ژوندی اوس سبا مفتي ګوهرعلي شاه صاحب ده ته وایي چې ته زما په علم کې برابر نه نو بیا نو دغه شرایط چې کوم دي نو بیا اصل کې یو کار دی که نه دې له شرم نه ورځي بیا به بل سیټ ته لاړ شي کله به صغرا کبرا جوړوي ما د هغه سره مناظره کړې هغه داسې کړې دې سره ما کړې ما ورته ویل دا تا چې چا سره کړې هغه سره ما هم کړې ده دغه ستا شرط هم ما سره برابر دی را میدان ته شه دویمه خبره دا ده جي دې چې دا کم تنګي مفتي صاحب یادوي چې هغه دې رامخکې شي نو تاسو ته به دا خبره معلومه چې کوم شي کې شرطونه ډېر کوي که نه نو هغه شی مشروط یې ختمېږي په دې شرطونو باندې ځان خلاصوي او ما خو ته ویلي م چې که ته ما ته راوړاندې شولې زه به درله د مناظرو نه زړه ته وروم انشاءالله ځکه چې علم خو یې کلی نه دی که نه او زه دې سره دا د اردو کتابونو خبرې نه کوم دا به زه دننه جوور بوځم
چې کله لاندې تحت زبو زمانو دی به علمیت پته ولګيږي ان شاء الله به بینه د پاره دی خبرې نه ټیک ده پکار دا چې بس دغه خبره ته وسو باسي چې یاره دا زما په خیال چې لکه هغه عالم دی تاسو عالم یې بس دا په دې شرط په دې باندې دواړه مماثلت باندې برابر یې باقي ته دا وباسه چې مفتی صاحب وزن کم دی مفتی صاحب وزن ډیر دی مفتی صاحب قد دونه دی مفتی صاحب قد دونه بس سړیا کینه وسره چې خبره یو سایډ ته شي دا اوس نکینی چې یاره ته زما برابر نه او سبب مفتی ګوهر علي شاه صاحب دته وایي چې ته زما نه برابر ځکه چې هغه خو ډېر غټ عالم دی هغه په علمیت کې هیڅ قسم شک نشته اگر سړی مني نو د دې به حل څه کیږي نو اصل کې خو یو خبره دا ده جی چې زه دې ته وایم چې تل اول دا چیلنجونه مه کوه چې چیلنجونه کوې نو بیا قبلوه بیا پکې دا شرطونه مه لګوه دویمه خبره دا ده چې انشاءالله ورک کړی مې دی بیا به چیلنج نه م کوي دا دویمه جمعه ده چې فیسبوک باندې مې ختم کړی پردي تقریرونه شیر کوي پردي ویډیوګانې په خپله باندې نه راځي او درېیمه د دې مشرانو ته زه لږ اپیل کوم چې کم از کم خپل جماعت په داسې یو کس باندې چې هغه علمیت هم نه وي مطلب داسې دی چې داسې زمونږ د دې درجې کمو درجو طالبان ثاني د درجې مقابله کس نه دی ما علمیت معلوم کړی نو زه د دې د مشرانو دا خواست کوم سوال ورته کوم التماس ورته کوم چې خیر دی که ستاسو په جماعت کې ورته کڼه کس یې هغه رامخکې کوي او ستاسو د جماعت او د علماو د بدنامۍ دپاره سبب او ذریعه او دا ګرځي او کم از کم زه د دې په باره کې زه چې کله خبرم کوم مولانا بلال صاحب یم زه کنزل رد بد دا شی نه کوم ځکه زمانه به خلک عبرت اخلي چې زه غلط یم نو کشران به بیا کنزل به کوي بالکل ټیک نو زه د دې د مشرانو ته دا یو التماس ته کوم چې کم از کم د خپل کشر او ستاسو اتباعو کې دا په قلاره باندې کوي چې د علماو تکفیر نه کوي همدغه کسان چې تا د جمعیت علما اسلام ته کافر وي دغه شیخ طیب صاحب راضي به حقانی کې کینی زمونږ د جمعیت علماو سره د مشرکانو کافرانو سره کینی ولي نو دا ورته زما سوال دی او چې دیو کې د سیخو خيار علما دي هغه ته دا سوال کوم چې د خپل مولانا په قلاره کې نه وي د شهرت ډېرې نورې طریقې دي هغه د اختیار کې خود اسلام او د ایمان په خبرو کې نه په دې خو وګوره چې تاسو سره کینی مناظره در سره وکي مونږ به را کیمرې راوړو نور میډیا والو هم راوړو چې دا وګټل خو بدون مشهور شي چې یورپ او خلیج کې به خلک وپیژني نو کو تاسو په دې موضوع ماته تیار کو چې د مشورتیا خو د دینه بهترینه طریقه شته چې را دي شي چیلنج درکړي دي او استکینی او بس تکړه به چیلنج ورکو به ګټي او جو اصل کې جی لکه دی دا چیلنج ورکړي کنه زه په دې باندې پوهیم په دې باندې خپل ملګرو ته یو حیثیت جوړو بار بار وایم زه مشر یم بھائی دې کې بدنامي کیږي چې دا چیلنج ورکړي اوس مخې نه راځي په دې خو دغه کوڅه کې ماشوم نه تاسو غم به پويږي چې را اوس تراوي چې دا برابر نه دی د وزن زیات دی د وزن کم دی راشه به چیلنج ورکو اوس سره کې خبره لکه غټي داوی کې پکاره چې بیا میدان ته شي نو زه تاسو ته خیر درته سړی کې د بلال مفتی صاحب نه ډیر زیات معذرت یو جنرال خبره کومه دا خبره هغه سره ریلیټډ نه کوم سپیسیفیک یو سره چې کله چا چیلنج ورکوي کنه ابه شرطونه نګدي هغه ځان پورا غني وغه ته دا پته چې او زه به دا بل سړی را سملوم را پرزوم بچی دي ارسومره مضبوط وي دا شرطونه کې خودل خو به هغه خلک کوئی ناش نه جانانګن ټیړه زموږ په عربی کې دا چل نو ورکلو چې میدان تاګ زموږ په عربی کې یو متل دی کثرت د شروط په مشروط کې فقدان راولي چې شرطونه زیاتیږي کنه مشروط ختميږي نو دې مقصد دا چې ما څوک مناظره ووم نه کوي په فیسبوک باندې اشتهارات کوم چې لکه ماته مناظره ترامه کې تاسو نه جی خیر یو سوال کوم کته چې تاسو سره د رابطي طریقه جوړېدل شي زبو سره دې تاسو تیار کو ماته زبو سره بالکل کوم دې تاسو ماته تیار کو ان شاء الله الرحمن زت نکو کزه پړکلم زب ان شاء الله ويم چې زه پړکلم مونږ خو بس مشران خبره کوي چې په کوم ځای کې دلیل فعل شي کنه جی نو څنګه آمد بجنګ د طاقت لارې اختیار کی جی زما خپل انټرپریټیشن او تشریح د دې دا چې یو سړی سره دلیل ختم شي په علم سره هغه جواب نشي ورکول نو هغه د کنزل لارې اختیار کی جی بالکل او بس دا کنزل اکثر یا ماشومان کې یا خزي کوي یا لیونی کوي خبره دا جی الله دې زمونږ خیر نصیب کړي اخره کې یو التماس تاسو نه کوم که تاسو بل سوال کوي به معنا وکي خیر ده خو زما اخرنۍ خبره ده دا دي چې په کوم خبرو مونږه مشرکان کوي او کافران کوي نه کدی به ما سره مناظره نه کوي خیر ده سینه زوري نه کوم په دومره دی وکي چې هغه صفحې د په فیسبوک باندې شیر کړي ما ته په شخصي کې راوړيږي چې تاسو په کتاب کې واقعي دا خبره شته چې دا دی وایي چې تاسو جمعیت علما اسلام والا وایي چې الله په علم غیب نه پوهیږي او رسول الله په علم غیب پوهیږي دا صفحه د ما ته راوړيږي چې په کوم ذکر کړي لکه د ځان وای یو پکې ناشنا عجیب کار راځي وکي چې یو صغرا کبرا جنگ نتیجه ځان راوباسي دویمه خبره دا کوي چې حوالین او ذکر کې پلان کې دا ویلي صرف کتاب زموږ د علماو چې لکه استاد تماله تحفه الارشاد خو دا د پنځپیر په خلاف لیکل شوی زه چې خبره کوم
ما ته دی وځي او تاسو په فیسبوک دې کې زه باندې یو بل یو تجویز در کوم. دې کې تاسو به دا څه وکړئ چې تاسو به د جمعیت علما اسلام کې ډېر غټ علما کرام دي، تاسو دا څه ورنه کوئ چې د جرګې په شکل کې د مولانا طیب صاحب یا چې د دوی د پنځپیر کوم مشران دي هغوی له لاړ شئ او هغوی ته ووایئ چې وروره دا کوم الزامونه په موږ باندې لګولي دا ډېر زیات د سنګین نوعیت الزامونه دي، یا خو د دې موږ له جواب راکئ د سړی موږ سره کښېنوئ او که نی نو بیا لکه دا الزام لګول د دې موږ څه خساره زموږ څه نقصان زموږ د دې څه وکئ. یاره جی خو د دې خو ما یو علت معلوم کړی دی چې د مولانا بلال صاحب ویلي چې دا خبرې موږ مطلب کوو که نه نو دا موږ د ضد د وجې نه کوو. خو ستاسو بعضې د دیوبند علماو په موږ به د شرک او د کفر فتوې لګولې نو د دې خبرې هم دا په بیان باندې شته. موږ مطلب دا دی چې دا موږ دا خبرې کوو ستاسو خولې پې بندو. نو زه په دې پوه شوم دې سره ته شته دی هم نه او بعضې مشران هغې داسې دي چې په خپله باندې دې ته غلط وایي او ځینې علما د دې داسې دي چې زموږ د طرفه نه بعضې علماو به په دې باندې تشدد کوو. نو اوس دې هم داسې یو کس را پیدا کړی چې مطلب او کنځلې هم وکړي او بد اخلاقي هم وکړي نو انشاءالله الرحمن داسې اقدام خو شوی نه دی. زه بیا هم یو خبره کوم جي مفتي صاحب دا خبره ډېر بخښنې سره کومه چې جنګ د دوو جی مذهبي رهنماو یا دوو مولیانو ترمنځ دی خو بدنامي ګورې د ټول مذهب ټول مذهب د ټول مذهب خبر به زه بیا ریپیټ کړم چې سبا به یو سړي ټیک ټاک شرک کړی هغه به فتوا لګېدلي او څوک به یې نه مني او یو مولا به یو شرک به یې کړي خو بیا به ورپسې په سوونو خلکو په جمع کې ودرېږي وایي زموږ مولا کافر نه دی. یاره دا ستاسو دا خبره ډېره ښه ده. موږ به یو سوچ وکړو انشاءالله د جمعیت علما اسلام یو ترتیب به جوړ کړو. اول که دې داسې کېناستو خو ډېره ښه ده که کښېنه ناستو موږ به یو ترتیب جوړ کړو دې دپاره به یو جماعت یو کمیټي منتقل کړو هغې به ورسره کې به هم نه چې کوم د کفر خبرې تاسو موږ ته ووایي موږ خو په میډیا باندې وو په کتاب باندې وایو موږ ختم نبوت چې څوک ته انکار کوي موږ هغه ته کافران وایو. علم غیب موږ خاصه د باري تعالی منو چې لم یقم علیه دلیل کم دی مقام علیه دلیل بیا جدا مسله او مفتي صاحب په دې باندې ستاسو خاموشي نه ده د دې خاموشي مطلب دا دی چې لکه دا مسلې په تاسو کې شته ځکه هغه جواب نه ورکوو والله شعر باندې شته کېږي. سنگر خان صاحب تاسو زه ګوره زه مدرس یم تاسو ګوره دا کتابونه زه پړاوم دا کتابونه دي ټیک صرف دا ما سره ټایم نشته دی زه ولې راپاڅېدلم زه مدرس عالم یم زه یم مدرس په دې وجه راپاڅېدلم چې د عوام به وایي چې یقیني په دا خبرې په دې کې شته والله لازم دقه شک ما بالکل بالکل همداسې ده. اوس چې کله زه راپاڅېدلم ما سره رابطې کېږي د سواد تبا جوړ نه مومندو نه هر کس راته وایي والله وایي دا بد نه دی خلاص موږ ته خو پته اوس ولګېده چې دا خو هسې خوله وه انشاءالله نه خو پیدا یې وکړله او زه خوشحاله یم په دې باندې روغتیا پکار دی نو انشاءالله الرحمن چې آینده دپاره دې خو داسې نه شي کولی او که کوم خبره به په احتیاط باندې کوي مطلب حواله نه د ځان خبره بیا نه کوي. یو سړي سره ستا سیاسي اختلاف دی هغه ته په سیاست کې ووایي چې تا کرپشن کړی دی تا دا کړي دي تا دا کړي که نه خو مذهب خو غلط مه استعمالوه مذهب غلط بالکل جی دا صحیح خبره ده. الله دې زمونږ آخرت ښایسته کړي جی. نن د شهرت دپاره خلکو د ایمان نه لاس وینځل نن د شهرت دپاره خپل عزت خلکو تباه او برباد کړو. تاسو هغې کمنټسونه وګورئ که نه یو کس ته روغه خبره نه کوي چې غلطه کوي خو غلطه به خلک په جواب کې کوي. نو زما دا سوچ دی چې یو خو به انشاءالله چې کوم عام علما دي طلبا دي یو د دعاګانو درخواست کوي چې کم از کم دا سوال کوو چې داسې مضر علماو نه هم د الله وساتي داسې کس د علم یو د خیر او د نورانیت نه ډک یو لوی نعمت دی په دې باندې د الله هغه سړی متصب کوي چې هغه د خیر کارونه کوي. داسې یو کس ته د الله تعالی علم نه ورکوي علما یې سوچ ورته وایي چې علم پې بدنام شي جومات پې بدنام شي مدرسه پې بدنامه شي. او دویم نمبر خبره دا ده چې کم از کم زه د طالبانو ته هم وایم او د عوامو ته هم وایم چې یو کس ستا په سټیج باندې په دغه باندې د کفر او د شرک خبره کوي کم از کم بېدبي مه کوه خو راکوزې که خو ته ووایې ته ما راغلی اصلاح وکړه د خلکو اصلاحي خبرې وکړه د عوامو ته د اوس د قربانۍ ورځې د قربانۍ مسلې ورته وکړه د زکات ورځ د زکات ورته وکړه دا ځینې خلک کېږي که نه بس ځای او نازې نه ګوري اصل کې دا مختصلماني چانې مختصل حال ورته مونږ وایي په هر ځای کې خپل اوس په مقبره کې د مړي بیان کوه واده دی د واده بیان وکړه دیو جي محل او موقع نه پېژني اصل کې فنون یې ویلې نه دي بس د کورس مناظرې او خبرو کې ډایرکټ بس وردغه شي ټیک دی جی بس خبره داسې وکړي چې بس هغه د مناظرې خبرې په ذهن کې ناستې کوم ځای له ورځي بس چیلنج مې کړی او چیلنج دې کړی دغه خبرې به یې تیار او تیار